أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نئی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 23 اور رکو نمبر 24 23 اخرنے آیت و 24 وڑنبے دوا آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي آیت نمبر 188 او 189. دې ځای نه اوس مخکې مونږ ویلو چې دغه نیکي نه ده چې تاسو قبلې طرف مشرق طرف ته او یا چې نه هغه مغرب طرف ته مخ کوئ. نیکۍ دنیا شي اقسام نور هم دی هغه راکوئ. نو بیا مونږ ویلو دې ځای نه په اخوا اوس د سورة بقرې د اخره پورې ابواب البر دې ته ویلی کېږي. نیکۍ چې دی نو بابونه ذکر کېږي د هغې انواع مسایل ذکر کوي. نو په هغې کې اوه مسلې ذکر شولې. اوس دې ځای نه چې دی نو اتمه مسله د ابواب البر د هغې حکمونو نه اتم حکم ذکر کوي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او بیا ورسره نهم چې نو هغه به ذکر کوي یسألونک عن الاهله. الله رب العزت چې نو فرمایي ای مسلمانانو تاسو په خپل مابین کې مالونه چې نو هغه په ناجایزه طریقې سره مه خورئ. اوس ناجایزه طریقو سره چې نو هغه څنګه خوراکولو نو حضور علیه السلام باندې چې کله د سورة ال عمران آیات ولو د هغې کې راللو چې څوک چې نو هغه په پردی مال چې نو هغه دنیا مال دا چې نو هغه خوري نو په هغې کې ګناه دی. اوس د دغې ګناه چې نو هغې متعلق مخکې مونږ ویلو چې د مال متعلق دوه قسمه حکم و. یو حکم چې نو الله پاک دا ذکر کړو چې یا ایها الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم. مونږ چې تاسو له کم پاکیزه مال درکړی دا وخورئ. خبیث مال حرام مال چې دی نو هغه مه خورئ د هغې نه ځان ساتلی. نو د مال سره چې څنګه دوه حکمونه یو چې دی نو هغه د پاکیزه مال خوراک حکم دی. نو دقه شانتې د مال سره چې دی نو دویم حکم دا دی چې ناجایز او حرام مال چې دی نو هغه نه خورئ. بیا د دې چې دی نو د پاک مال حلال مال د دغې د خوړلو چې دی نو اثر او برکت دا هم مونږ مخکې ویلو چې کله پاکیزه مال طیب مال سړی استعمالی نو الله جل جلاله به د ده په عمر کې د ده په اولاد کې د ده په اعمال صالحه کې چې نو برکت لګي. د هغې کې به چې دی نو هغه د ته لطف او مزه چې دی نو هغه میلایږي. او کله چې مال چې دی نو هغه رزق هغه حرام شیزونو باندې چې نو هغه غذا وشي نو د الله پیغمبر فرمان مبارک متعلق دغه بدن چې نو هغه بیا د جهنم د اور دپاره کافي دی. دا صرف د هغې مستحق دی د بل شیز نه دی. او دې سره بیا د انسان نه چې دی نو د خیر ماده هغه هم سلب شي. نو ځکه که خیال مو کړه دې نه مخکې تیر شلو بیا الله جل جلاله وایي چې الله پاک چې نو انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. د دې منع د دې وجې نه کړو چې د حرام مال چې دی نو هغه نحوست وي. نو د هغې نحوست په وجه باندې دلته یو الله پاک بل ذکر کوي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس. د شان نظر متعلق چې نو هغه لیکلي دي د دوه تنو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی په آپس کې چې نو هغه مسله نو چې کله د هغوی په آپس کې مسله نو دی حضور علیه السلام نه چې نو خپل دغه فیصله راوړله. نبی علیه السلام چې نو مدعی ته وی ستا دپاره چې نو څه ګواه شته نو چونکې د هغه سره ګواه نه ولو نو بیا چې نو هغه مدعی علیه چا باندې چې ګواه چې نو هغه په دعوه کړی شوی وه هغه ته وی تو قسم ته تیار یې نو د هغه وی نو دغه صحابي وی چې د الله رسوله کې دې قسم وخورې زما د اعمال به چې نو آسې زما نه لاړ شي دا د ده چې نو هغه حق نه جوړېږي. نبی علیه السلام د هغه ته واعظ او نصیحت وکړلو چې پردی مال په ناحقه خوړل دا ناجایز او حرام دی.
نو چې کله د هغه ته واز نصیحت وکړو نو د هغه وی دا اوس چې نو قسم نه خورم دا چې نو د حق د د میلاو شي. نو په دغه دوران کې الله جل جلاله دا آیات راولېږلو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خپل مالونه په خپل مینځ کې چې نو په باطل طریقې سره مخورئ، رضامندیا سره، په بیه سره، په هیبه او ډالۍ او تحفې سره، په وراثت سره، په کم چې جایز طریقې دي په هغې سره استعمالولی شي، ناجایز طریقو باندې چې نو هغه باندې استعمالوي. خازن کې چې نو هغه تفسیر خازن کې دغه شانت چې نو هغه معرف کې د دوانو کې بیا د دې مال چې نو هغه د باطل چې نو هغه طریقې ذکر کړي چې باطل مال چې نو هغه په کم صورت کې نو یو وجه دا غوي چې اموال باطله دادي چې سړی د چا مال چې نو هغه په غصب او ډاکې سره چې نو هغه واخلي. څوک د چا مال غصب کې ډاکه چې نو هغه په لګي یو غصب وي ډاکه وي یو غلای، نو غلا خدای چې سړی په پټه باندې والی، غصب ډاکه دا ده چې سړی د خلکو نه جانبوج کر زورن په زور باندې چې نو اولي. دغه شانتي نهبه هم ذکر کړي، نهبه معنی چې نو هغه دا ده چې نو هغه چین کر لینا، څوک نو هغه په لار باندې ولاړ خبر یا سکه خبل دا شي شیز دی وتخت او سیده لاړ شي. نو یو قسم دا د چې نو خپل مالونه په منځ کې مخره دا ناجیز دي. دویمه طریقه چې نو دا پکې هم داخل دي چې خپل مالونه تاسو چې نو هغه واپس کی په رشوت سره مخوري. رشوت چې نو هغه تا ورکړلو او پاغه باندې ستا یو مقصود مفصول چې نو هغه حاصل کړلو غرض دین نو حاصلولو دغه غرض لپاره چې کوم د عمل ورکړو دې ته ویل کېږي رشوت. دغه شانت چې نو هغه شهادت الزور چې نو تاسو چې نو د دروغ گواهی باندې چې نو هغه پیسې مخوري. دروغ گواهی چې نو هغه یو د امرازي چې یو سړی چاله پیسې ورکړي چې دا پیسې والا او زما د لپاره به تو دا گواهی وکړي، دام دروغ کړي. بل دغه نه لوی ګناه چې نو هغه شروع شي الفیظ ولمان الله زمونږ حفاظت وکړي. او مونږ بعضی خبره معمولی چې نو هغه غنو خدا ډېری خطرناکي، لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي هغه مفهوم دی چې یو سړی به ماخام مسلمان یې سار چې پاسي کافر وي، سار به مسلمان چې ماخام کېږي نو هغه به کافر دی. به بعضی کار داسې عمل چې نو هغه کې بعضی خبره به وکړي چې هغه به د الله په نس ډېره خطرناک دی، به معمولی غني. لکه مثال کې طور باندې نن سبا چې نو هغه زموږ خلکو کې دا خبره ډېره مشهور ده چې چېرته چې نو هغه وټونو ورځ شي او په ده بس امیدوار راځي دی ورته وایي 100 پیسې به راکړي چې وډل درکم. شهادت الزور چې نو هغه دی. اوس که ستا چې نو هغه ذهن دا خبره تسلیموي چې دا سړی د دې شي حقدار دی، نو د حق په ادا کولو باندې پیسې اخیستل چې نو هغه نشته ناجیز او حرام دي. لکه زما مثال په تور کې دا حق دی چې تو زمانه مسلې ته پوسو کې زه تا ته مسله ووایم چې دا ماته چې په اودس کې 100 پرز وي ما ته وایي چې سلور. اوس زه تا سره دا ته کم چې اودس کې 100 پرز دی زه به چې سلور دی خو مخکې به 400 روپۍ راکړي، مخکې به 400 روپۍ راکړي. نو دا خو زه خپل حق ادا کوم. حق ادا کولو باندې چې نو هغه پیسې غوښتل نشته، دا خو د هغه چې نو حق دی. نو که دا حق وي چې دې چې نو هغه دا کس د دې خبرې چې نو هغه مستحق دی، لکه یو سړی چې نو هغه مثال په تور کې د زکات مستحق دی، نو خو ته دې خو دې نه چلی چې ستاسو زکات درکو مال او بکیم دوره راکې، دا خو ته دغه حق ادا کړلو. نو دی وای مال به په 100 روپۍ، نو ساز د مخې دې څوک په 15000 روپۍ باندې خرڅېږي، څوک په 1500 روپۍ باندې خرڅېږي، څوک په 15 لک باندې چې نو هغه خرشي. شهادت زور او کچرته دا سړی چې نو هغه مستحق نه دی، دې چې نو استاد د رای استاد د ووټ د دې مستحق نه دی، او چې دې کله مستحق نه دی او ته په پیسو باندې چې نو هغه د مستحق جوړي، نو دا خو بیا شهادت زور شلو. نو ځکه چې نو هغه چې په دې کې ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقه سره چې نو هغه به مال نه خوري، رشوت باندې، شهادت الزور باندې، او دغه شانتي څوک د چا سره امانت کړي، امانت کې خیانت کول، دوی په شانتي چې نو هغه نور، نو دې طریقو باندې چې نو خوراک دا چې نو هغه ناجیز او حرام دی. الله وی داسې چې نو هغه مکوئ. وتدلو بها الی الحکام، او دغه شانتي چې نو هغه تاسو حاکمانو ته ورسوي، یعنی په یو سړی باندې چې نو دعوه وکړي او بیا دغه دعوې دپاره چې نو هغه دا خبر وکړي چې یاره آسی هم دا فیصله دا شی د دی خو صرف به زه پې دعوه کم دی بوډه چوم هلته لاړ شي د قاضي سره چې نو هغه خبر وکړي، وکیل سره چې نو هغه خبر وکړي، یاره زه به دا سړی راولم دلته به دی چې نو هغه ځې راځي تاسو سره روغ وکړئ تاسو له پکې دوره پیسې درکم. دا ورته چې بس صحیح ده څه تو به پکې چې نو هغه د روغ کردار به پکې مونږ ادا کړو، دوره پیسې به پکې مونږ راکړي.
وتدلو بها الى الحکام چې تاسو هغه حکماو ته چې نو هغه ورسوي او دا غوي بیا تاسو نه پیسې والي دا کوي دیو جن ویل کېږي هر پیشه چې نو هغه خام د هر پیشه خطرناک کم او باز ډېری خطرناک من جمله دغه نه یو د وکالت پیشه چې نو هغه ډېره زیاته خطرناک ده چې کله چې نو په دې کې احتیاط کولای شي نو بیا خو صحیح ده خو کدا نه نو بیا ډېره خطرناک ځکه عمومي تور اکثر چې څومره مشاهده کې راغلي اورېدلې شي دي په دې کې خلک چې نو هغه ناجایز او جایز کوي اوس چې ناجایز او جایز کوي نو په هغه چې نو هغه دغه ګناه دی نو په دې کې دغه اوس دغه سره نن سبا دور کې زمونږ ګرایي یو بل مسله روانه ده بس مسله چې نو هغه شروع شي ده نن سبا چې کله انتخابات د دې ورځ شي نو که تاسو خیال کړئ زمونږ په دې علاقه باندې هر سړی ځان چې نو هغه 50 کسان ګوري او دی زه به هم ور دیګم دې سیټ نه اوس مسله صحیح مسله چې نو هغه دا جوړه کی دی بیا د پارټي سره د یو کس سره چې نو کینډیډیټ سره خبر وکي الکه زبه تکینم زما خپل دور اوټ دې زوره دغه دی مال به دور پیسې راکې ما د شیله داخله کړی ده ما هم چې نو هغه دا پوسټر دا قصې دا کړی دي مال 15 لک روپیا راکې مال 3 لک روپیا راکې مال 2 لک روپیا راکې چې سره ځان په سر باندې چې نو هغه جوړ کو دا ټول کاروبار جوړ شي نو اوس په دې طریقې باندې وتدلو بها الى الحکام چې دوی دغه طریقې سره وکي او بیا ځان ته کس کینه او باغله پیسې ورکې ناجایز دا چې نو هغه ټول د ګناه صورتونه دي نو ځکه الله وی په دې طریقې سره تاسو مکوئ لذا کولو فریقا چې تاسو اخري صحیح من اموال الناس د خلق د مالون بالاسم په ګناه سره بعض وخت کې سړی چې نو ظاهر ولا برابر هم کی حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا دې نو په موقع باندې دغه فرمایل هم حدیث مو فرمایله دغه موقع باندې چې ګوره زه د الله بنده يم زه چې نو هغه د الله بنده يم تاسو مال چې نو کله فیصله راوړی او وس یو سړی تاسو کې چالاک وي داغه خپل خبره چې نو هغه په چالاکی باندې ثابت کی او حقیقتا دا چې نو هغه د حق نه نو د لپاره دا زما فیصله د مال حق کوي او جایز کوي نه دا په دواني حرام دی نو دا کته وګوره اوس ګټاله وکیل او جج حلال کړلو خو تا ته پته ده چې دا شی ناجایز او حرام دی دستا حق نشي جوړېدلی اوس د چې نه کوم واسطه لاغه د ګناه خو کته استعمالي نو پتا هم حرام دی دیو جن فقهای کرام مسله لیکلي ده هغه وای کچرته د قاضي په فیصله سره یو شی حلاليږي چې دینو هغه نه او حلال شی د قاضي په فیصله باندې حراميږي نه لکه مثال کې تور باندې پای کې نو یو دا مسلم د من جمله الزینالو د زی پورې چې هغه بعض وخت کې زینو هغه وضاحت شي نو بای پورې دا لکه اوس خزي خاون پاپس کې نو هغه نه چاخیراله د خاون چې دی نو هغه ښځې ته ووایي چې تا ته طلاق دی تا ته طلاق دی تا ته طلاق دی دور له چې دی نو هغه طلاقونه ورکړل اوس دغه ښځه چې دی نو هغه ووایي چې یار دا خو تا ډېر ناجایز او غلط کار کړی دی زما خو اوس تا سره نور چې دی نو هغه ژوند نه کېږي اوس په دغې دوران کې دی ښځی دی او خدای دی نو د شریعت فیصله چې دی نو هغه په ظاهر باندې دا ده چې د ښځې او د خاوند چې په طلاق کې اختلاف رالو قول مچنه نو هغه د سړی معتبري سره د قسمه او زه سړی قسم وکړلو خو سره گواه نشته چې ما د خزه لچنه نو هغه طلاق نه دی ورکړي نو قضا په قضا ان فیصله په تور باندې شریعت پیدا د خزره خو دیانتن چې نو هغه د شریعت خزه ته وایي چې ګوره تو کو واقعي د سړی دا چل کړي تو سره خل اوکه ځان چې نو هغه د پیسو خلاص کا خو خلاص کا ستاده د سړی سره ملایدل چې نو هغه حرام دی ستاده سره ملایدل چې نو هغه حرام دی نو د دې وجه نو ویل کېږي چې فقهاو بیا د مسله لیکلي ده چې د قاضي په وینا سره حلال شی حرامېږي نه او حرام چې نو هغه حلالېږي نه نو باطله طریقه باندې الله وی خپل مالونه مخره بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ یعنی تاسو ته خپه دی چې دا خبره چې نو هغه زما په حق کې کوم شوله خدا ناجایز او حرام دی يسألونك عن الاهله اوس نو د پدې کې نه هم حکم ذکر کړي تپوس کې استاره چنه په بار د میاشت کې وس اهله نو هلال دا وړمبنې شپې چې نو کله میاشت نه وی راوخیږي دې ته ویل کېږي هلالو چې دویمه ورځ شي نو قمر وته ویل کېږي بیا د لسمه سوال لسمه پن لسمه هغه ته بدر ویل کېږي اوس دا هغه ته چې نو هغه بدر دا په دغه وخت کې بالکل کامل او مکمل شي نو دې ته ویل کېږي اهل نو وړمبې ته چې نو هغه اهل اصل کې ویل کېږي اواز
اواز کوي. نو که خیال مو کړی کله چې خلک میاشت ویني نو هر سړی چغې کې اق د میاشته اق د میاشته نه دی. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړو د الله رسوله د میاشت لاول چې شروع کیږي بالکل نری چې دی نو هغې بیا ورو پینډه کیږي ان تر دې چې مکمل ډک شي چاړال چې دی نو جوړ دی شي، بیا واپس کمیږي ان تر دې چې نری بلکې ختم شي. د دې کې چې نو هغه څه حکمت دی؟ دا د ستوري په شان نور په شان دا چې نو په خپل ځای برقرار نه نو د دې څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چې کله دا تاسو کو الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل، یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. په دې کې چې نو هغه دا ال د وخت د پیژندلو ده، په دې کې خلک چې نو هغه وختونه پیژني، والحج او دغه شان د حج چې نو هغه وخت پیژني. نو سپمای د دې باندې رکېدو غټېدو سره ښځې له مثال په تور کې طلاق ورکړی دی یا بل مسله د هغې عدت نو دا د سپمای چې نو هغه په دغه میاشت په تور باندې کېږي. دغه شان دوه کسانو په منځ کې چې نو هغه معاهده معامله چې نو هغه وشوله نو دوی وایي چې زه مثال په تور کې تا سره ما دا شی در باندې درخواست کو قرض حسنه مې دله درکړلو، دا چې نو هغه تعالی ما اجاره درکړله د ساو زما معیار چې نو هغه به دوره وخي. نو په دې باندې معاملات چې نو هغه توی کېږي. دې باندې چې نو د روژې ټایم چې نو هغه پته لګي. دغه شان په دې باندې د اختر چې نو هغه پته لګي. په دې باندې د حج چې نو هغه د دې میاشتې کمېدو غټېدو دې سره دا کېږي. دې وجې نه ویلی کېږي چې د مسلمانانو حساب دا چې نو په اسلامي میاشت باندې ولی دا چې نو هغه په قمري باندې قمري سره چې نو هغه د حساب به برابر راځي. شمسي د هغې سره نظام چې د هغې په یو حالت باندې برقراري. پای کې چې مثال په تور کې اوس روژه چې نو په جولای کې ده، جدا به ټول عمر دقه په جولای کې راځي. اوس به ټول عمر خلک په لوی مشقت کې چې نو هغه اختی. شمسي سره نو چې شمسي چې قمري شوله نو کله په جولای کې راشي، کله په جون کې راشي، کله په فروری کې راشي، کله په جنوري کې راشي، ګرځي. بیا تقریبا چې نو هغه 35-37 سال په دورانیه کې یو کال چې نو هغه کمیږي. ده شمسي د نه یو کال چې نو هغه کمیږي، قمري چې نو هغه یو کال په هغې باندې سیوا کېږي. د شپږ درش اووه درش کاله چې وځي نو دې کې دغه زیادت چې نو هغه راغلی. اوس که دغه کمی شي نو د دې په وجه وګورئ وایي زکات چې تاسو ادا کوئ نو دا به تاسو قمري میاشتې چې نو هغه کال په اعتبار سره ادا کوئ. د سپمای چې د حساب د کال باندې به تاسو زکات ادا کوئ. مثال په تور کې یو سړی چې نو په یکم رجب باندې چې نو هغه زکات ادا کړي، بل یکم رجب باندې بچنه نو هغه د زکات ادا کوي. اوس د زکات ادا کولو د دې پابند دی، خو دې په شمسي باندې ادا کوي. د په یکم جنوري باندې ادا کړي، بل یکم جنوري. اوس په دې دوران کې د شپېته او یا کله د عمر اوس او یا کال چې نو د زکات ورکړلو آل نیټه او د په دغه شمسي باندې چې نو هغه ورکوي په هر یکم جنوري نو 1 2 3 4 پورې ورکوي. نو د چې نو هغه حساب دی وشي 2 کال چې نو د زکات ورنکو سره د دې چې د هر کال زکات ورکړي. ولی منګه وې چې قمري دغه چې نو کمیږي او د شمسي چې نو هغه په سیوا کېږي. نو چې کله سیوا کېږي نو د په عمل کې چې نو کمی رالو. نو ځکه الله وی چې نو په دې کې قل هي مواقیت للناس والحج، په دې کې چې نو هغه څه دای باندې اندازه د وختونو کې د خلکو د پاره د مدقشان او د حج د پاره. وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. دلته چې نو هغه جبل ته یو چې نو رسم ذکر کوي الله جل جلاله. دغه خلکو چې نو هغه یو رسم داولو وې دوی به چې کله حج عمره د دې به احرام وتړلو او دوی به لاړل عمرې له حج له. نو دا به چې کله وکړل نو واپس به کور ته راتلل نو دوی په دروازې باندې نه راتلل. په دې دروازې مونږ ګناهونه کړي، غلط کارونه مو کړي دي، په دې باندې مونږ د ګناه په حالت کې ډېر تللی راغلی یو، یاره دې توس نشو راتلی. نو د چا به چې کچه کورو نو هغه به شاته دیوال سوری کو په هغې کې به راننوتلو، او د چا به چې پوخ کورو نو هغه به ورته پړوی کېښودې بله په کوټه باندې نو هغه راواختېدلو. دویم چې نو هغه شان نزول یې لیکلی دی خازن کې، هغه وایي چې مدینې کې چې نو هغه د ترتیب چې کله به چا احرام واغوستو نو دی به بیا په دغه احرام په حالت کې به کور ته واپس یې نه تلو.
که نه بس ضروري شی پاتې هم شولو دی به کور ته چې نو هغه د تللو کتلو به نو دا به دقه شان یا به دیوال سورې کولو په هغې بتلو یا به په کوټه باندې چې نو هغه راختلو راتلو دغه شانتي یو صحابي چې نو انصاري صحابي ولو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې نو روان و عمرې نه تلو کله چې هغه د کور نه ووتل لږ سفر یې وشو اته یاد شو الله زمانه خو پلان کې شي زیر شوی دی اهم شیزو د هغه ځای نه واپس په منډه زر چې نو هغه رالو چې واپس بیا د قافلې سره چې نو شامل شم اوس چې کله واپس رالو کور ته چې نو په دروازه باندې داخل شولو کور نه چې نو خپل د ضرورت هغه سامان راواغستو بیا په دروازه راووتو په حالت د احرام کې ولاړو په صحابو پسې اوس چې کله لاړو مدینه کې چې نو هغه ډنډوره شروع شوه پلان کې چې نو هغه راغلی او د هغه په کور ته چې نو په دروازه ننوتلی حالت د احرام کې او په دروازه باندې چې نو هغه کور ته تللی خبره شروع شوه الله رب العزت چې نو دا آیاتونه راولېږي لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى دا چې نو هغه نیکي نه ده چې تاسو خپل کورونه ته چې نو هغه څه کوئ په دا باندې چې نو د شاګانو نه راشئ یعنې دیوال سورې کوي کوټې ته وخې جیب راشئ دا چې نو هغه د نیکۍ کار نه دی دا خو ستاسو ځان له یو رسم چې نو هغه خپل کړی ولکن البر من اتقى لیکن کامله نیکي چې نو هغه دا چې کم سړی ځان چې نو هغه وساتي اوس هغه شانتي وګورئ موږ هم تقریبا د هغې خلکو نه پیسې راغستې خو لږ زموږ پای کې فرق وي زموږ خلک که خیال یې کړی چا چې نو حج وکړي نو وایي د ده څلوېښتي ده اورېدلې مو دی که نه ده وایي دا چې نو هغه څلوېښت ورځو پورې حج یا عمره چې نو هغه وکړي ښځه هم پرده کوي داسې هر ځای ته میلایږي نه بهر ته چې نو هغه نه وځي سړی چې نو هغه هم ځان د ګناو د دین ساتي او بیا که په دې دورانیه کې هغه مړ شي نو زموږ په خلکو که خیال یې کړی خلک وایي یاره دا ډېر نیک سړی ډېر نیک بخته چې نو هغه سړی حج یې کړی په څلوېښتۍ خو د ښځو موږ اورېدلي ده خو د سړو نه ده نو دا اوس چې نو هغه ځاله رسم بیا چې نو هغه تاسو وګورئ په دغې دوران اوس د دغې نه وروستو بیا د دپاره هر یو ګناه چې نو هغه اجازت میلاو شي نو دا رسم دی دا د ځان رواج دی د دې چې نو هغه څه حقیقت نشته مسلمان باندې دا دی چې کله د حج وکړو عمره وکړه د ګناهونو نه پاک شي حج متعلق چې نو حدیث مبارکه کې راځي وایي دی داسې د ګناه نه پاک شي لکه نن چې دی نو دی د خپل مور نه پیدا شولو نو چې کله ګناه نه پاک شول نو بیا به یو نه څلوېښت ورځې او نه به د څلوېښت ورځو نه وروستو په هېڅ صورت کې هم د ده دپاره ګناه کول چې دی نو هغه جایز نه دی نو ځکه وایي ولکن البر لیکن کامله نیکي دا ده من اتقی چې چا ځان د ګناه نه وساتو واتوا البیوت من ابوابها کورونو ته چې نو هغه راځئ په دروازو باندې واتقوا الله خدا الله نه یریږئ د الله نافرماني مه کوئ لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ الله دې دغه تقوا موږ ته نصیب کړي ولا تاكلوا او مخري اموالكم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناحقه وتدلوا بها او موړی دغه مرسوی دغه مالونه الی الحکام حاکمانو ته لتاکلوا د پاره د دې چې اخري فریقا صحیحا من اموال الناس د خلکو د مالونو نه بالاسم په ظلم سره ګناه سره وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ یعنې تاسو ته ښه پته ده چې دا زما حق نه دی یسألونک تپوس کوي ستانه عن الاهله په باره د میاشتې کې قل اوایا هي مواقیت للناس دا اندازې دي د وخت د خلکو دپاره والحج او د حج دپاره ولیس البر او نه د نیکې بان تأتوا البیوت دا چې راشئ تاسو کورونو ته من ظهورها د هغې د شاګانو نه ولکن البر لیکن نیکې خدا د من اتقی چې څوک ځان وساتي پرهیزګاري اختیار کړي واتوا البیوت او راځئ تاسو کورونو ته من ابوابها د هغې د دروازو نه واتقوا الله او ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ فلاح عمومي خلاص عمومي